نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر او د هغې د تمام متاثرینو صدور جنرال سیکرټري صاحب د پوره کابینې جمعیت علماء اسلام د طرف نه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په یو ډېر اهمه مسله باندې نن د هغې دلته کې راتګ او انشاءالله العزیز چې کومه مسله راپېښه ده هغه د ټول مردان د عوامو ده، د ټول مردان د ولس ده او دا زمونږ د ټول مردان د ولس مشترکه مسله ده چې نن زمونږ هغه ځمکه چې کومه یونیورسټۍ په هغې کې جوړه ده، هغه ځمکه چې اګریکلچر یونیورسټۍ جوړه ده، هغه ځمکه چې باچا خان میډیکل کالج او یو ډېر لوی کالج په هغې کې چې کوم دی نو زیر تعمیر دی. نن په افسوس سره دا خبره کوم چې نن د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د هغې وزیر اعلی مردان ځمکې ته راغی او د مردان په ځمکه باندې د هغې خلاف یو ډېره نازیبه خبره وکړله چې دا یونیورسټي دا ځمکه دا ډېره زیاته ده او موږ خرڅ کړو او په نور کار باندې به راولو. نو موږ یقینا عوامي نېشنل پارټۍ زموږ مرکزي د هغې رهنما حیدرالدین صاحب چې ابوالس کوم پریس کانفرنس کړی او د هغې نه پس د لویې جرګې او آل پارټیز کانفرنس او دغه شانتې یو عوامي اجتماع او د هغې باندې مخکې پرمختګ دپاره یو سوچ او یو فکر چې کوم دی هغه راوړو کومه جرګه راغلې وه. الحمدلله د هغې جرګې سره جمعیت علماء اسلام مکمل متفق دی. انشاءالله څرنګه چې عوامي نېشنل پارټۍ په دې کې قدم وړاندې کړی دی موږ د دې شکریا ادا کوو او دا مسله یوازې د یو پارټۍ نه ده، دا یوازې د یو ګوند نه ده، دا د ټول مردان مسله ده او انشاءالله د دې خلاف د دغې فیصلې خلاف کوم چې د پی ټي آی حکومت کړې ده چې زمونږ ځمکې چې کوم اخیستلې شوې ځمکې دي هغه واپس چې کوم دی نو هغه خرڅوي. نو دا ملک او دا وطن دا زمونږ دی، دا چې کوم دی نو نه د وزیر اعلی دی نه د بل چا دی نه د بل چا دی، دا زموږ خپله خاوره ده او د دې خپلې خاورې پر تر اخره حد پورې انشاءالله موږ به ځو. کوم مشترکه لایحه عمل چې هغه جوړېږي انشاءالله په هغې برپور د جمعیت علماء اسلام طرف نه موږ د هغې سره تعاون کوو. زه یو وارې بیا د عوامي نېشنل پارټۍ انتهایي شکریا ادا کوم. عمران لالا چې کوم زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ زمونږ ضلعي صدر دی خدمت کې گزارش کوم چې د سره وخت بسم الله الرحمن الرحیم. د جمعیت علماء اسلام مشران قاری احسان صاحب، مولانا مانک شاه صاحب، تاج الامین جبل صاحب، حلیمي صاحب دي د ټولو ډېر شکرګزار یو چې هغې په دې حالاتو کې موږ له وخت راکړو او زموږ دا جرګې قبوله کړه. دا زموږ د دې خاورې د شریکې جنګ دی، د تعلیمي ادارو جنګ دی. انشاءالله چې په دې کې به موږ څنګ په څنګ ولاړ یو څنګه چې دوی دي داسې ټول سیاسي ګوندونه د مردان که هغه سیول سوسایټۍ دي که هغه چیمبر دي که هغه ټریډر دي که هغه عبدالغني خان یونیورسټۍ امپلایز دي که هغه د عبدالغني خان یونیورسټۍ او دې تعلیمي ادارو کې سټوډنټ دي چې هرې پارټۍ د هر ګوند سره تعلق لري هغې ټولو ته زموږ خواست دی چې په دې کې راپاسې او دا د مردان دپاره چې یو د مردان د خاورې یو قیمتي اثاثه ده چې موجوده حکومت ته هغې خلاف راپاسېدلی دی او دا اساسي دوی ته نقصان رسول غواړي. نو انشاءالله چې د دې کوم خوب ویني دغه خوب به د دې دغه مخکې نه دي او انشاءالله موږ به د دې د دې ناکاره سوچونو مخنیوي کوو او انشاءالله دا تعلیمي ادارې به پر خپل ځای که هغه هسپتالونه دي که هغه میډیکل کالج دی که هغه انجینرینګ یونیورسټي ده که هغه عبدالغني خان یونیورسټي ده، دا انشاءالله دا ټول به په خپل ځای او موږ به خپل ګام انشاءالله چې څو ورځې کې دننه به آل پارټي کانفرنس تاریخ موږ دو په هغې کې به ټول سیاسي ګوندونه کیني او د هغې به یو لایحه جوړېږي که په هر طریقې خو د دې کار د دې غلط سوچ په موږ مخنیوي کوو. تاسو د ټولو د جمعیت علماء اسلام د ما سره چې راغلي کوم ملګري دي د پارټۍ د ټولو شکرګزار یو چې په دې کار کې موږ سره روان دي. د رنګ روډ په حواله یو خبره امانت شاه صاحب وکړه. یو سوچ د هغې دا هم دی چې دا موجوده رنګ روډ چې کوم دی نه دا د 25 فوټ نه سیوا نه دی پکار. دا سروس روډ ته ختم کې دا کمرشل کې دا رنګ روډ چې دی نه دا تش مردان دپاره جوړ نه، دا زموږ د ابره چې څونه لارې که شانګله ده که چترال دی که سوات دی که دیر دی که باجوړ دی که بونیر دی، دا رنګ روډ زیات د مردان نه د دغې خلکو دپاره اسانتیا پیدا شوه چې په ټرپ پکې خلل نی او خدای دې نه کړي چې د دې کوم سوچ د دې ځمکې به خرڅې کړو او دا به کمرشل کړو. موږ کوشش په زموږ طالامکان دا یو دا دي کولی نه شي دا به رانه دي کمرشل کوي نه. 12 کاله وشو چې هغه رنګ روډ دي تکمیل ته ونه رسو. دا د دې د ناکامۍ غټه مسله هم دا ده چې دي ناکامه دي خو چې بس څوک یې راوستل غواړي هغې په موږ مسلط کړي دي. خو انشاءالله چې دا موږ مکه خبره کوو چې دا په اسمبلو کې چاړاګان ناست دي، دا چاړاګان ټلي چاړه خبرې نه شي کولی بس چاړه له پکار چاړه په خپل کور کې کینی. موږ په دې حالاتو کې پی ټي آی له هم دعوت ورکړی دي، هغه هم د دې مردان خلک دي که ایم این ای دي که ایم پی ایف دي که د هغې تنظیمي ډانچه ده خو تر اوسه پورې هغې موږ له جواب نه دی راکړی او دا تمه لرو چې انشاءالله موږ له به جواب راکوي.
او موږ سره به مردان د دې ترکې په دې عمل کې په دې جنگ کې به موږ سره PTI والو مدريږي. تاسو ټول ډیره مهرباني او ډیره مننه.